تعلق ډسټرکټ نوشهره سره دی. تحصیل مپبي دی او کلی مې بالو دی. زه 14 کالو راستې پولیو ویکسین ورکوم ماشومانو ته او 14 کاله زما د نوکرۍ وشو. میاشت شپه وه او 28 اګست سهار بیا 28 اګست وه او د شپې 1:30 بجې ټایم و چې زموږ کوټې دروازه بره زموږ دویم چت کې وه چې کوټې دروازې باندې مو دستک وشول نو هغوی وایي چې دروازه کولو کوي. موږ ورته څوک یې؟ پولیس والۍ ور کولو کوي. ما خاوند ته ویم زه اکبرپور تاڼه مې لو کړه ځکه چې موږ سره په ټیلیشیټ باندې د اکبرپور د تاڼې د سچو نمبر یې وي د تاڼې نمبر یې وي. دا ډېرې واقعې داسې کېږي نو هغوی دې دپاره اوس موږ ته تاڼې نمبر یې راکړي. زه خاوند ته ویم ته زر ویم تاڼې ته ټلیفون وکړه چې واقعي هغوی څوک رالېږلي دي. بس تاڼې نوم سره هغوی دروازې ته لکه ورکړو دننه رالل. چې دلته راغله نو بس تماسې یې کېښلې زموږ په سرونو باندې او 2 سره مشینونه د پولیس په وردۍ کې وو او 3 په عام کپړو کې چې وو هغوی سره تماسې وي. زما خاوند یې مو تړلو په پرتوغافونو یې موږ تړلو په پړو په زنځیرونو یې مو تړلو. لاسونه یې رال داسې شا سایډ ته وتړلو او په سترګو یې ما ته لوپټه وتړله. خاوند مې د دې ماشوم شرط پروت و چې ما سره رالې د دې ماشوم په شرط باندې زما خاوند ته سترګې وتړلې او بچې راټولول هغه یې راټول کړه پیسې مې سي زر مرچ څه واغېشتله. نو بیا راته وایي چې هغه کمرې ته راشه زموږ سیب سره مې لوشه. 2 کسانو پکې ریپ وکړلو. زما هغه د سر لوپټه وه په هغې باندې ځان صفا کړو پرتوګو. سهار زه لاړم تاڼې ته. کله چې د شپې راغله پولیس والا موږ ټلیفون خو ګاونډیانو نه مو موبایل واغېشتو فون مو وکړو تاڼې ته. نو د شپې 3 بجې وې چې پولیس راغلو. ما جړله وایي ته ما ویم تاسو خیر دی ما ځان سره بوځئ زما بچي خاوند مه بوځئ خو ما بوځئ چې زه سچو ته ټول هر څه ووایم. ایوې ته سهار راشه. سهار موږ 15 بجې ورغلو. هلته تاڼه کې ناست سچو صاحب راپاڅېد له خوبه او هغه زما رپورټ ولیکلو. تاسو یو غوښتنه چې د ستاسو کول غواړئ چې ستاسو دا کیس دې حل شي؟ ما ته د انصاف راکړي که نه. زما 4 کسان دې ونیولی شي زما بچو له یې تحفظ ورکړی شي. زه نوکري کوم که نه دا نوکري که ما ته حکومت تحفظ نه م راکوي که نه نو دې کې زما دونه کلونه وشو که نه څنګه چې بچي انسان سره نی او خفه